شنکر بازار کې د مرکزی تنظیم تاجران لخوا استحکام پاکستان ریلی د تنظیم تاجران صوبائی جنرال سیکرټري او چمبر اف کامرس مردان صدر ظاهر شاه د کاټلنګ روډ د تنظیمونو سرلښکر خانزیب خان مومن جانزیب خان مومن د کاټلنګ صدر سراج الاسلام د جویای ضلعي نایب امیر مولانا محمد علي شاه حقانی او ډاکټر انعام د ریلی قیادت کولو. مظاهرچیانو پلیکارډونه نیولي وو چې پر د پاک فوج او کیفي پولیس سره د یکجهتۍ او د 9 مئی د ملک دشمنه واقعاتو د غندنې کلمات درج وو. مشرانو خپل وینا کې سبسه پهله پاکستان د بیانیې یادګیرنه وکړه او وی ویل چې د 9 مئی په واقعاتو کې ککړ کردارونو لدی سخت سزاګانې ورکړي شي. د فوج چې کوم دینو د فوج سو خلافي نه ان شاء الله تعالی موږ هم دغه خلافي بل فوج زنده باد، پاک آرمی بیا زنده باد، پولیس کې پکې زنده باد او پاکستان زنده باد. شنکر بازار کې د تنظیم تاجران په قیادت کې یو ریلی د پاک فوج او د کې پی پولیس په حق کې وشوله. فوج یا د کې پی زمونږ د پولیس د هغې کومه بې حرمتي شوې وه. یقینا دا ټول پاکستانی عوام په هغې باندې یعنې خفه دي او دا کم خلکو چې دا کړی دا دغه کم کسان چې دي دغه غیر سیاسي خلک دی او د هغې د پاکستان د سیاست سره یا د پاکستان د بقا سره د هغې هیڅ سروکار نشته او نه هغې کې دغه شعور شته. هغه ینګ جنریشن چونکې زه به دا وویم چې د هغې کوم تربیت شوی دا د هغې اظهار وشو. بهرحال د هغې چې څومره مذمت وکړی شي دا د هغې مذمت دی او موږ دا د حکومت نه دا اپیل کوو چې هغې د دې واقعي قرار سزا ورکړی شي چې آینده داسې ادارو باندې یا داسې زموږ چې کومه د ملک سلامتي ده د کومو ادارو سره په هغې باندې د حملې داسې قسمه خلک سوچ ونه کړي. مهرباني. د پاکستان بچي چې کوم دی د خپل آرمي سره ولاړ دی، دی په خپل آرمي باندې خپل ځان وجني. نن هم بچي چې کوم دی د آرمي سره محبت لري. نن د دې ملک بچي چې کوم دی هغه د خپل ملک دپاره د خپل ملک بقا دپاره د خپل ملک د سالمیت دپاره د خپل ملک د ترقۍ دپاره هم وخت چې کوم دی هغې د هر قسمه قربانۍ تیار دي او د هغې خلکو د کومو خلکو چې دغه ذهنیت لري د 9 مئی چې کوم خلکو دا کوم کردار کړی دی دغه ذهنونه چې دي دا نه د پاکستان سره مخلص دي، دا نه د سیاسي پارټو سره مخلص دي. ځکه چې د تمامو سیاسي پارټو هرګز دا دغه نه د سیاست کېږي د ملک د ترقۍ دپاره، سیاست کېږي د ملک د استحکام دپاره، سیاست کېږي د ملک د یووالي دپاره. چرم چې کوم دی دغه سیاست په دې ملک نه دی شوی چې هغې سره داسې قسم له حالات جوړ شوي دي. په ډوبني ځل چې دا کوم صورتحال جوړ شوی دی دا بیروني هغې خلکو ته چې کوم دی دا ښودنه ده چېرې په پاکستان کې دننه د خپلو ادارو سره داسې قسم له صورتحال دی چې دوی خپلو کې تقسیم دي. لہذا نن تاسو وکړه الله فضل سره چې په دې ملک تاسو وکړل ځای په ځای چې کوم دی په زرګونو خلک روزي او هغوی د خپل آرمي سره د خپل ادارو سره د دې وطن سره د ملک سره د ملک د ترقۍ سره د ملک د معیشت د مستحکم سره دوی سره چې کوم دی د خپل یووالي اظهار وکړو او د دې نفي یې وکړه چې پاک فوج او آرمي عوام چې کوم دي دا جدا جدا دي. دا یې وښوله چې عوام د پاک فوج نه دی او پاک فوج د عوام نه دی. دا یووالی انشاءالله نن هم وشو او دا په یو پیج باندې تاسو به ګورئ انشاءالله دا د منګل پروز باندې په مردان کې په زرګونو تعداد کې انشاءالله یو ډېره غټه ریلي به کېږي د مرکزي تنظیم تاجرات د پلیټفارم نه به کېږي انشاءالله او په دې کې به تمام مختلف فکر سره تعلق لرونکي خلک انشاءالله شرکت کوي. تاسو به ګورئ انشاءالله چې څنګه زموږ په مردان کې دا ریلي کېږي. دقسې د دې ملک په هر غټ ښار کې ورکوټي ښار کې لکه شنکر بازار کې تاسو وکتل په هر ځای کې داسې غټه غټه ریلیز کېږي او بنیادي صرف یوې خبرې ښودنه ده او عکاسي ده چې د پاک آرمي په شا باندې د تمام ادارو په شا باندې دا تمام پاکستانیان ولاړ دي او دا کم خلکو چې خپل ذهن غولی دی دغه ذهنیت نه د پاکستان دی نه د پاکستان د عوام دی او نه دغه سیاسي ذهنیت دی. ریاست زمونږ بنیادی اکائی ده. ریاست د سیاست او د شخصیتونو نه مقدم دی. د دې دپاره به د پاک فوج سره اوږه په اوږه ملاتړي باوري کوي. محمد ایوب پښتونخوا ریډیو مردان. Terista!
لا إله إلا الله